बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو په دوستانو پیښور بډابېرې واقع ملزم گرفتار شوی دی. د ملزم څوک دی او دا عالمه جنې سلا قتل کړه دی باره کې بسته ټول معلومات په دې ویډیو کې شیر کوو. او اگر تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان تر اخره پورې وګورئ. او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټاله نشان دی وای ताकि موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو غوي ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو د واقعیا د پیښور بډبېرې دا چې یوه عالمه جنې چې اول کور نه درې ورځې پورې غیب وه چې مدرسې ته لاړه او بیا مدرسې نه واپس نه ورغلي. پولیس خپل انویسټیګیشن شروع کړو چې کوم دوی ورسا دي هغوی احتجاج هم کړی خو ورسا یې ډېر زیات پوهه ورساو. هغوی چې کله پولیسو ته ورغلو هغوی ته یقین دهاني وکړه چې موږ لګیا یو او دا مونږ هم خور وا چې دې سره دومره ظلم شوی دی چې دې لاش چې د مقبرې نه سوځېدلي حالات کې ملا شوی. هغې نه مخکې اوسه بدفعلي شوي وه، لاش یې سوځولی و، پانسي کړي وه، تیزاب پې اړولی و. دا ټول ظلمونه چې کړي دا نور څوک نه و، دا خپل د خور خاوند و. دوی خپل کشر رور دپاره د جنې رشته غوښتله خو دوی یوه خور چې کومه اوله نه دغه سړي باندې واده وه هغې سره د کور کې ډېر زیات ظلمونه کېدلو نو دې جنې د واده نه انکار وکړو. دا جنې چې وه دې خو چې ته دې خبرو کې کار نه لرلی دې ورور دې پلار دې خبرې نه انکار وکړو چې مونږ یوه لور در کړې ده بس هغه د الله پاک ژوندی لري نورې لوریانې چې دی مونږ تاسو ته نه در کوو. دا خبره دغه باندې دومره بده ولګېدله چې دغه د عالمه جنې مدرسې نه اغوا کړه. هغې نه بعد یوه نامعلومه ځای ته ټرانسفر کړه. هلته یې ورسره ډېر زیات ظلمونه وکړو، لوپټه یې د وینو نه ډکه وه، دومره وهلي ټکولي، دومره ظلمونه یې پې کړي. هغې نه بعد یې ورسره بدفعلي کړي، هغې نه بعد یې پې تیزاب اړولی دی، هغې نه بعد ورته اور ورته کړی دی، اور ورته کولو نه بعد یې مقبرې کې غورځولي ده. دوستانو یوه عالمه چې موږ د معاشرې کې دومره د بې حسۍ سره قتل شوي ده نو عام خلک چې دي هغوی په ذهنونو باندې به څه تېرېږي. زه دا حیران یم چې دغه سړي تربیه د مور پلار څنګه کړي، څنګه چې هغوی دوی ورڅا ویل چې دې هلک مور چې وه هغه ډېره زیاته بد اخلاقه وه او دغې ما چې کومه لور دوی کور کې اوله نه واده ده هغې باندې دومره ظلمونه کړي دي نو دغه ښځې به څنګه به خپل اولاد ښه تربیت کړی وي. نو تربیت پته د مور پلار دې ځای کې لاګي چې دوی کور ماحول څه دا ټول منټلی ریټارډډ کسانو